بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې دا ذکر شو چې لفظ موضوع چې دی دا په دوه قسمه دی، مفرد او مرکب. مفرد ته کلمه هم ویلی شي، کلمه د هغې تعریف او اقسام بیان شول. او مرکب په دوه قسمه دی، مرکب مفید او مرکب غیر مفید. مرکب مفید ته جمله او کلام هم ویلی شي. جمله دا په دوه قسمه باندې د جمله خبریه، جمله انشائیه. جمله خبریه د هغې تعریف او اقسام دا بیان شول. نو اوس مصنف رحمت الله علیه د جمله انشائیه بیان کئی. د جمله انشائیه تعریف دا دی چې جمله انشائیه وہ جملہ ہے. جمله انشائیه هغه جمله ده جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، چې د دې ویونکي ته رښتینی یا دروغجن نشي ویلی. یعنی جمله انشائیه هغه جمله ده چې کم یو متکلم او خبرې کوونکی دا جمله د خپل ژبې نه روباسي، یعنی د خپل خولې نه روباسي او څوک دا ووري، نو هغه متکلم ته او هغه خبرې کوونکی ته دا اوریدونکي نه رښتینی ویلی شي، نه ورته دروغجن ویلی شي. ځکه د رښتیا او د دروغو تعلق دا د خبر سره او په جمله انشائیه کې خبر نہیں بلکہ په دې کې طلب وی. کیونکہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا. ځکه د انشاء معنی دا یو چیز پیدا کول، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے. اور دا جملہ هم د یو کار د پیدا کولو حکم کئی او د هغې بیان کئی، یعنی د یو کار د پیدا کولو طلب کئی. سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا، او په داسې موقع کې د رښتیا او د دروغ دخل نوي. یعنی چې تانه یو سړی یو کار کول غواړي یا نه کول غواړي، نو په دې کې رښتیا او دروغ نوي. رښتیا او دروغ چې دی د دې تعلق د خبر سره. جیسے اضرب، لکه اضرب دی یعنی ضرب کو پیدا کرو. ضرب وخل پیدا کا، وخل اوکا. اضرب مطلب دی وخل اوکا. نو یو سړی تانه د وخلو د کولو طلب کوي، نو دغه سړی ته نه رښتینی ویلی شي، نه ورته دروغجن ویلی شي، ځکه دا خبر نه دی بلکې دا طلب دی. جمله انشائیه کی چند قسمیں ہے. د جمله انشائیه یو څو قسمونه دي. امر جیسے اضرب، امر لکه اضرب تم مارو. تو وخل اوکا، نو تو وخل اوکا دا امر دی، دا حکم پدې کې شوی دی. او د دې ویونکي ته مونږ نه رښتینی ویلی شو، نه ورته دروغجن ویلی شو. په دې وجه باندې دا اضرب چې دی نو دا جمله انشائیه ده. نهی او دویم نمبر نهی دی. نهی هغه جملې ته وی چې په هغې کې د یو کار نه منع شوي. جیسے لا تضرب تم مت مارو، تو وخل مکوا. نو چې تا ته څوک وي چې تو وخل مکوا، نو دغه سړي ته نه رښتینی ویلی شي، نه ورته دروغجن ویلی شي، ځکه چې هغه تانه د وخلو نه کولو طلب کوي، او په طلب کې رښتیا او دروغ نه وي. نمبر 3 استفهام. د استفهام مطلب دی ځان پویول، سوال کول. جیسے حل ضرب زیدن، آیا زید وخل اکڑل، کیا زید نے مارا. آیا زید وخل اکڑل، نو په دې ځای کې دا سوال چې څوک کوي نو دته مونږ نه رښتینی ویلی شو او نه ورته دروغجن ویلی شو، ځکه هغه مونږ نه معلومات کوي. او نمبر 4 تمنی جیسے لیت زیدن حاضرن. تمنی د یو څیز د موجود کېدو خواهش کول، یا د یو څیز د نه موجود کېدو خواهش کول. لیت زیدن حاضرن، کاش زید حاضر ہوتا. کاش چې زید حاضر وي. نو اوس څوک چې د زید د حاضرېدو ارمان کوي او کاش لفظ وی او تمنی کوي، نو دته مونږه رښتینی او دروغجن نشو ویلی، ځکه چې دا د خبر سره تعلق نه لري بلکې دا جمله انشائیه ده. نمبر 5 ترجی. د ترجی مطلب دی د یو څیز امید ساتل.
د یو سیز د موجود کېدو یا د نه موجود کېدو امید ساتل. جیسے لعل عمرا غائب، امید دی چې عمر به غائب وي. نو دا داسې یو جمله ده چې د دې ویونکي ته موږ نه رښتینی ویلی شو نه ورته دروغجن ویلی شو. امید ہے کہ عمر غائب ہوگا. په عربي لغت کې یو عمر دی یو عمر دی. عمر چې دی نو عین میم را لیکل کېږي بغیر د وونه، او کوم ځای کې چې د عین میم را نه بعد و لیکل شوي وي نو دا عمر دی، او عمرو ویل دا غلط دی. عقود شپږم نمبر قسم په جمله انشائیه کې هغه عقود دی. عقود چې دی دا د عقد جمع ده، او عقد چې دی نو لین دین معاملات دی ته ویل کېږي. جیسے بیعتو و اشتریتو. بیعتو ما دا سیز در خرڅ کو، اشتریتو ما دا سیز واخیستلو. اوس کو مونږ وګورو نو په پښتو کې د دې د معنا په اعتبار چې دی نو دا خبر جوړیږي. بیعتو ما دا سیز در خرڅ کو، اشتریتو ما دا سیز واخیستلو. نو د دې ویونکي ته مونږ رښتینی او دروغجن ویلی شو. لیکن عرب دا بیعتو کله نا کله په هغه ځای کې استعمالي کوم ځای کې چې یو سیز په چا خرڅوي او د هغه نه دا طلب کوي چې دا سیز ما نه واخله، نو هغه ته وي بیعتو، دا سیز واخله، دا مې در خرڅ که واخله. او اشتریتو دا په هغه ځای کې وایي چې کوم ځای کې د چانه یو سیز اخلي ورته وایي دا په ما را خرڅ که. نو اوس چاته څوک وایي دا سیز واخله، په دې کې رښتیا دروغ نشته. یا دا سیز په ما را خرڅ که، په دې کې رښتیا او دروغ نشته. نو بیعتو او اشتریتو کو چرته د خبر په ځای کې استعمال شي چې یو سړی خبر ورکوي چې ما پلانی سیز واخیستلو، یا خبر ورکوي چې ما پلانی سیز خرڅ کړلو، نو په دې صورت کې به دا جمله خبریه. خو که د عقود او د معاملاتو د لین دین په وخت کې خرڅون کې وی بیعتو دا سیز واخله در خرڅ میکه، او اخیستون کې وی اشتریتو دا سیز په ما خرڅ کا وامه خستلو، نو په دغه ځای کې مونږه د بیعتو د اشتریتو قائل ویونکي ته دروغجن او رښتینی نشو ویلی، ځکه هغه دا جمله چې ویلې ده دا جمله انشائیه ده. میں نے بیچا اور میں نے خریدا، دا سیز ما خرڅ کو، دا سیز ما واخیستلو. خدا یاد ساته چې دا په هغه صورت کې په کم صورت کې چې د لین دین حالتی او چې څوک خبر ورکوي بیعتو سره چې ما سیز خرڅ کړی دی، اشتریتو سره خبر ورکوي چې ما اخیستلی دی، نو هغې کې بیا د صدق او د کذب د دواړو احتمال راتلی شي. یعنی ممکن ده چې دا سړی رښتیا وي، ممکن ده چې دروغ وي، خو چې وی بیعتو دا سیز واخله نو په دې کې دروغ رښتیا نشته. اشتریتو دا سیز په ما را خرڅ کا، دې کې دروغ رښتیا نشته. 7 نمبر ندا جمله انشائیه کې 9 نمبر قسم چې دی نو هغه ندا دی. د ندا مطلب د आवाज کول، جیسے یا اللہ، اے اللہ. نو اے اللہ یا د دې په ځای سوکوي یا زیدو، اے زیده، یا عمرو، اے عمر، یعنی چاته आवाज وکي. نو چاته आवाज کول چې دی نو دا ندا ده، او ندا چې دی نو دا قسم دی د جمله انشائیه. او ندا چې څوک کوي نو هغه ته منادي وي، आवाज کوونکی ورته وي. او منادي چې کومه ندا کوي نو په دې ندا کې مونږ هغه ته نه رښتینی ویلی شو نه ورته دروغجن ویلی شو. نمبر 8 عرض. دا عرض چې دی نو دا د تمنی قریب دی، او په دې کې په حقیقت کې یو کار باندې څوک روچتول دی، د یو کار شوق پیدا کول دی پچا کې.
جیسے الا تأتینی فأعطیک دینارا، تم میرے پاس کیوں نہیں آتی کہ تم کو اشرفی دوں، تما تا ولی نرازی چیزتا تا دینار درکم. اوس یو سړی بلتا شوق ورکی چې زما خواله رازا ما سره ملاقات کوا، ته چې ما سره ملاقات کې تا ته به یو دینار ملاویږي. نو د دې عرض چې دی او یو کار باندې څوک راوچتول چې دی په دې کې رښتیا او دروغ نی. نو د دې وجه نه دا جمله انشائیه کې شمارېږي. نهم نمبر چې دی نو په جمله انشائیه کې قسم دی. جیسے واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. په الله قسم وی زب زید ضرور وخم. نو په دې ځای کې دا قسم چې دی دا جمله انشائیه یو قسم دی، او جمله انشائیه کې چاته د دروغ جن او د رښتینی نسبت نشي کولی، نشي ویلی وته چې ته رښتیا وې، نشي ویلی وته چې ته دروغ وې. نو دغسې چې څوک قسم خوري پراتلون کی دور کې بداکار کوم یا پراتلون کی دور کې بداکار نکوم، نو په دې صورت کې دې قسم خوړون کی ته رښتینی او دروغجن نشي ویلی. البته د ماضی متعلق چې څوک قسم وخوري نو هغه ته رښتینی او دروغجن ویلی شي. 10 نمبر چې دی نو تعجب دی. تعجب د یو څیز خوبی یا خرابی هغه باندې حیرانېدل. یو څیز ډیر زیات ښه دی نو انسان ورته تعجب کې واقع شي، حیران شي، ورته بعید از عقل وګڼي. یا یو څیز چې دی ډیر خراب دی نو په دې وجه ورته تعجب کې واقع شي. نو دا د جملې انشائي یو قسم دی. جیسے ما احسنه ای شیء جعله حسینا، وہ کتنا حسین ہے، اسومره خشته دی. نو اوس د یو څیز په باره کې حیرانېدل چې هغه څومره خشته دی، دا تعجب کول چې دی نو په دې کې صدق او کذب نی. او دویمه صیغه د تعجب د احسن به، وہ کس قدر حسین ہے، هغه څومره ښکلی دی. دا د تعجب دو مثالونه شو. او د تعجب د پاره دریمه صیغه استعمالیږي حسنا، هغه ډیر ښکلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې دا ذکر شو چې لفظ موضوع چې دی دا په دوه قسمه دی، مفرد